السلام علیکم. دویم جنگ عظیم چې و هغه په 1939 کې شروع شوی او د 1945-46 پورې چلیدلی او هغې په ټوله دنیا کې تباهي راوستې وه. په کروڑونو خلک پکې مړه، د ډېرو ملکونو نقشې پکې بدلې شوې وې او هغې کې دنیا په دوو ګروپونو کې تقسیم وه. یو طرف ته د جرمني و، ورسره پکې ترکی و او جاپان او بل طرف ته چې کومونو دا ټوله مغربي دنیا و او دا دوه ګروپونو. د جرمني کې چې هټلر و هغه ته چانسلر وي، دلته چې صدر یا هغوی ته چانسلر وي د ریاست سربراه ته. نو هغه جرمن قوم ته دا ویلیو چې تاسو د دنیا عظیم قوم یې او تاسو به په دنیا فتح حاصلوئ. نو هر چا ته یې خپې اړامولې وې او په روس هم ورتلو، په فرانس هم قبضه کوه او په ایټلي هم ورځو. لندن ته چې راورسېدو د لندن مضافاتو ته نو ډېر زیات فوجیان پکې مړو. بیا د برطانیې په هغې موده کې په نیمه دنیا حکمراني وه. اوس چې دا کم دولت مشترکه یادیږي دا هغه ملکونه دي چې کم باندې 32-35 ملکونه دي چې برطانیې پې قبضه وه او بیا د برطانیې نه ازادي اخیستې وه. نو د فوجیانو ډېر کمی شو ځکه چې په کروڑونو پکې عام خلک او فوجیان مړه شو. نو هغوی دا سوچ وکړو چې د بر صغیر نه زموږ د دې علاقو نه فوجیان برتي کړي. نو د انګریزانو نماینده یو کلي ته ولاړو او هلته کې یو ښځې ته چې یو کور ته یې ور وټکوه نو هغه د میراثیانو کور و. میراثیانو ته مونږ د ډم شاخیل وایو، د هغوی کور و. هغې نه یو بوډۍ راووته نو هغې ورته ویې چې بچې څه چل دی؟ هغوی ورته ډېر په دغه وویې چې د برطانیې ملکې ته ستا د زوی ضرورت دی. نو هغه ورته ویې څه ورته ضرورت دی؟ وی زمونږ جنګ دی او مونږ وایو چې هغه د برطانیې په فوج کې برتي شي. نو ښځې ورله یو تاریخي جواب ورکړو. هغې ورته وی چې که چېرې د میراثیانو ضرورت شو برطانیې ملکې ته د فوج دپاره نو پکار ده چې د دشمن سره روغه وکړي. دا یو ډېر تاریخي خبره وه. دا مې په دې پورې وکړه چې نن سبا دا څه کېږي په زموږ په ملک کې او هغې کې اوس اجراګان په سیاستدانانو باندې حملې کوي. نو زه وایم چې خبره اجراګانو ته پاتې شوه نو پکار ده چې روغه وکړي په یو بل سره او دا مسله حل کړي ځکه چې ملک ډېر په هیجاني کیفیت کې دی. سیاستدانان وایي چې اختیار زموږ دی، زموږ اسټیبلیشمنټ وایي چې نه زموږ دی، خو حد داسې تو چې خلک پکې تنګ دی. معیشت ولاړ دی، په دې حکومت باندې د چا اعتبار نشته. دا د فام 47 لاندې حکومت دی. د تحریک انصاف په لیډر باندې 200 جعلي مقدمې دي. عدالتونه پریشان دي، هغوی هم اوس ورو ورو ودرېدل ځکه چې نور د هغوی صبر تمام شو. نو چې کله اجراګان میدان ته راله نو ما ته د هغې بوډۍ ښځې خبر رایاده شوه چې کو خبر اجراګانو ته پاتې شوه نو پکار ده چې روغه وکړي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.